السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ اردو وذ ایچ ایم. ناظرین دینه مخکې مونږ کوم ټاپک شروع کړی دی جھوٹے آدمی مولوی ذکاءالله یې مصنف دی. نو د هغې ټاپک به مونږ څلورم پیراګراف وایو. بل ناظرین مونږ کې د ټول نه غټ کمی دا دی چې مونږ ساينس چې کوم سبجیکټ دی هغې ته مونږ وخت هم ورکو، د هغې سټډي هم زیاته کوو، لیکن زمونږ چې کوم اردو ده، اردو چې څومره سبکونه هم دي، څومره بکس هم دي، هغې ته مونږ ډیره توجه نه ورکو. نو دې وجه باندې زمونږ چې وګورئ نو اردو چې څونه مارکس دي د چا هم دي، نو اردو کې اکثر مارکس کمی، چا هم په اردو کې د 80 نه زیات نه دی اغستی. هغه وجه دا ده چې مونږ به ساينس چې کوم سبجیکټ سي هغې ته هم توجه ورکړي، خو اردو چې کوم سبجیکټ دی بس دې ته مونږ ډیره توجه نه ورکو. نو دې وجې د 80 نه زیات مارکس څوک هم نشي اخیست او نه راوستی شي. دا وجه ده چې مونږ زیاتر ساينس شو، فزیکس شو، کیمستري شو، بایو شو، دې ته مونږ ډیره توجه ورکړی، لیکن د دې سره پکار دی مونږ ته چې مونږ اردو ته هم توجه ورکو. نو انشاءالله اردو کې به هم زمونږ مارکس بیا راځي. نو مونږ به اوس فورث پیراګراف یعنی څلورم پیراګراف وایو جھوٹے آدمی. د دې به څلورم پیراګراف وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. نو څلورم پیراګراف کې مولوی ذکاءالله سے فرمائی सीधी सादी सच्ची बातों में झूठ बोलने के बराबर, यानी सीधी सादी सच्ची बातों में यानी सीधा सादा खबरों बांधे रिश्तों खबरें, सीधा सादा परिश्तियों खबरों बांधे दरोग झूठ बोलने के बराबर, यानी द दरोगो द वयलो बराबर कोई लानत की मारी हुई बुराई नहीं है, यानी दा गलत किस्म बुराई न दा. हम इंसानों में जो बाहम रिश्ता मंदी है, पमुंग इंसानों के जो कुमा रिश्ता मंदी दा बाहमी ताल्लुक, बाहमी रिश्ता मंदी यानी एक जैसा ताल्लुक, एक जैसा रिश्तेदारी, वो फ़कत नुतक के सबब से हैं. वो फ़कत माना दा सिर्फ, वो फ़कत नो हगा सिर्फ नुतक के सबब से हैं. नो दलता दा नुतक माना दा गोयाई या دویمه معنی دا बोलने की قوت، د ویلو قوت یا گویائی هغه صرف د ویلو د سبب برابری. جب اس نطق میں کذب شامل ہو، جب اس نطق میں کله چې په هغه نطق معنا د گویائی یا بولنے کی قوت، کله چې په ویلو کې کذب شامل ہو، نو دلته د کذب معنا ده جھوٹ، دروغ شامل ہو. جب اس نطق میں کذب شامل ہو چې په دې د ویلو په طاقت کې کذب یعنی دروغ شامل وي، تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی. نو د انسانانو باهمي تعلقات چې کوم دی د یو بل سره چې کوم تعلقات دي په هغه کې هیڅ قسمه خبره نه به وي او نه به راځي کہ جو فساد سے خالی ہو، چې هغه د فساد نه خالی وي. جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے، چې په کومو قومونو کې د دروغو رواج جوړ شوی دی یا وو، ان میں کوئی برائی باقی نہیں، نو په هغه کې یو برائی هم باقی نه ده. یعنی کوم چې دروغ ډیر زیات وي نو هغه کې ټولې برایانې پوره وي. جو نہ ہو ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو، په هغه قوم کې یو هم برائی باقی نوی چې پکې نوی، یعنی په هغه قوم کې هر یو برائی موجود وي. یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے. دا دروغ چې دی آگ اور ته وي اور تلوار سے او د تورے نہ زیات نقصان دہ دی. اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو، اکثر مور او پلار خپلو ماشومانو ته ان کی معصوم خطائیوں پر اور بے باک شوخیوں اور گستاخوں پر خوب گوشمالی کرتے ہیں. اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو، اکثر مور او پلار د خپلو بچو یعنی د خپلو ماشومانو ان کی معصوم خطائیوں پر چې د هغې کوم معصوم خطایانې دي ګناه ده، اور بے باک شوخی اور گستاخیوں پر او چې کوم دینه غلطیانې کیږي هغه خپلو ماشومان نه پر خوب گوشمالی کرتے ہیں، نو هغې له سزا ورکړي. دلته معنی د ګوشمالی
سزا دینا. بلا معنی د گوشمالی دا کان کھینچنا. मगर वो ये याद रखे, लेकिन दा याद साथे कि बच्चों को सिर्फ उन 2 कसूरों पर सज़ा देनी चाहिए. یعنی دا یاد ساتئ چې ماشومانو ته صرف په 2 قصورانو باندې یعنی په 2 خبرو باندې سزا ورکول پکار دي. ایک جھوٹ پر، یو په دروغ او دوسری سرکشي پر او دویم په سرکشي باندې. نو دې دواړو سیزونو باندې ماشومانو ته سزا ورکول پکار دي چې خپلو ماشومانو ته سزا دې ورکړي شي. جب تک تر کومه پورې کہ ان دونوں برائیوں سے ان کو وہ نہ چٹائے، یعنی تر کومه پورې چې د دې 2 برایانو نه دم خلاص کړي نه وي، سزا دینے سے ہاتھ کو نہ اٹھائے، نو لاس تینا مو چتو، یعنی سزا ولا ورکوي. اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا، اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا، کچری د دروغو مزه او عادت په دې عمر کې په زبان باندې رالو او ورته ولګي تو وہ بڑے ہونے پر، نو هغه تر غټېدو پورې اور بڑھेगा، نور به هم دا دروغ وای. ولی د دروغ مزه دی